أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. دا پرونه لفظي ترجمه به وکړو ملګري نو صرف لفظي ترجمه به وکړو د دوه آیتونو تفسیر به سره وکړو. د آیات نمبر 118 نه بیګا مونږ ویلو دینو ته غوږ کېدی فکلو تاسو خورئ مما د هغې نه د هغې زناورونه حلال زناورونه ذکر اسم الله چې یاد کړل شي وي نوم د الله تعالی علیه په هغې باندې ان کنتم کچریه تاسو به آیاته د هغه په احکاماتو باندې یعنی د الله په احکاماتو باندې مؤمنین ایمان لرونکي ایمان راوړونکي. اصل کې کافرانو به مسلمانانو ته مشرکان او مسلمانانو ته دا خبره کوله چې کم زناور په خپل مرګ باندې مړ شي یعنی مردار شي نو هغه تاسو نه خورئ او چې کم تاسو مړ کئ نو هغه تاسو خورئ. نو کافرانو به ورته وی چې کم زناور الله مړ کي یعنی په خپله چې مړ شي الله مړ کي نو دا تاسو نه خورئ او چې کم زناور تاسو مړ کئ چاړه پې راکاږئ حلالې کئ نو هغه خورئ. دا ولي نو دلته کې د هغې جواب وشو چې اصل کې په حلت کې دوه څیزونه دي یعنی د حلت مدار په دوه څیزونو باندې دی. بیګا ما ویلو چې یو په هغې کې وینه بهېدل دي ځکه په دې څاروي کې چې کومه وینه وي دا مونږ وایو چې دا کومه بهېدونکې وینه چې دا نجسه ده پلیته ده. د دې وجې نه چې کومه وینه راوځي د بدن نه او هغه یو ځای نه بې ځای شي په دې باندې اودس ماتېږي. او دې لپاره یو عامه کلیه ده چې هر قسمه پلیتی هر قسمه نجاست چې د یو ځای نه بل ځای ته خروج وکړي یعنی هغه نجاست هغه پلیتی چې په وجود کې داسې ځای ته لاړه شي چې هغه ځای په غسل کې یا په اودس کې وینځل فرض واجب وي. هر پلیتی نجاست چې په وجود کې هغه ځای ته لاړه شي چې هغه ځای په غسل کې یا په اودس کې وینځل لازمي وي نو په دې باندې اودس باتی. نو ځان له سوچ کوئ دا وینه چې کله راوځي د دې ځای نه ادا را بې ځایه شوله نو په دې باندې اودس مات شو دا وینه پلیته ده. یو سړی په ډکه خوله باندې الټی وکړي الټی نو دا الټی چې په ډکه خولي دا بیا نجسي دي نو دې د معدې نه راله خولې ته نو دا خوله په غسل کې وینځل دا فرض دي نو په دې سره اودس مات شو. نو هر هغه پلیتی دی کې بیا ځان له بس دا کلیه د اسانه کلیه ده په دې باندې دا ټول څیزونه چې کوم باندې اودس ماتېږي دا ټول په دې باندې پټ کوئ ځان اتو څیزونو باندې اودس ماتېږي دا ټول په دې باندې پټ کوئ دا ټول په دې باندې پټ راځي. البته یو څیز چې دا خلاف قیاس دی خلاف قیاس هغه وي چې هغه د قانون خلاف وي نو هغه په مونځ کې په تیزه باندې خندل د مونځ په دوران کې دا خلاف قیاس دی دا په دې قانون باندې نه پټ کېږي. نور دا ټول مسایل چې اته واړه مفسدات چې کوم دي د مانځو چې مونځ دغه پې ماتېږي اودس پې ماتېږي په اتو خبرو باندې دا ټولې په دې باندې پټ کېږي سوا د دې یوې نه چې دا د قانون خلاف د نبي علیه الصلاة والسلام نه رانقل. صحابي راغی ړوند صحابي وغورځېد صحابو له خندا ورله نبي علیه السلام ورته ویل دوباره اودسونه وکړئ په مونځ کې وخندل دوباره اودسونه وکړئ. نو صرف دا یو څیز چې په مونځ کې په زوره باندې خندل په دې باندې اودس ماتېږي دا د دې قانون خلاف ته د خلاف قیاس وي خلاف قانون او نور دا څومره اته او واړه مفسدات دي دا په دې باندې پټ کوئ. نو دا وینه نجسه وي دا بهېدونکې وینه چې وي
نو د دوو سیزونو حلت مدار په دوو سیزونو باندې دی. یو دا چې ته دا څاروي حلال کې کو حقیقي حلال وي ذبح وي او کو حکمي ذبح وي نو دینه دا پلیته وینه وبهیږي نو څاروي پاک شو. او دویم نوم د الله چې دی په واغستو دا برکتی شو فایدهمند شو دا څاروي نو دا نوم د الله اغستل د ذبیحې د ذبح کولو څاروي ذبح په وخت کې دا شرط دی. نو دا دواړه چیزونه لازمي دي. یو دا چې دا بيدونکي وینه د څاروي نه وبهیږي ځکه دا پلیده ده د انسان فطرت هم نه خوښي نو دا پلیده وینه وبهیدله او دویم نوم په د الله واغستلی شو نو دواړه خبرې چې کوم دی موجود شولې څاروي حلال شو. یو سړي د څاروي د حلالې په وخت کې د دنه د الله نوم یې شو دکسې څاروي حلال کو د احناف په نسبت باندې بیا هم حلال دي خو کو قصدن د الله نوم وانغس بسم الله الله اکبر اونوي بسم الله اسی بنوي چې بسم الله الرحمن الرحیم او ذبح کوم په نامه د خدای بس بسم الله الله اکبر الرحمن الرحیم وسد د ذبح په ټیم کې نشته دي نو بسم الله الله اکبر دا دی بي وي نو بس څاروي حلال شو دغه دی ولا ذبح رګونه دی ولا کټ کړ نو دا دواړه خبرې یو دغه پلیته وینه وتله بل دی بنوم د الله واغس هو کو یو سړی قصدن عمدن خو ته یاد او بیا بسم الله الله اکبر او نوی څاروي مردار بیا د خوراک قابلو نه دی. دلته کې الله جواب کوي چې فکلوا تاسو خورئ مما د هغې نه د هغې ځناورونه ذکر اسم الله چې یاد کړل شي نوم د الله تعالی علیه په هغې باندې ان کنتم کچریه تاسو بآیاته دغه په احکاماتو باندې مؤمنین ایمان لرونکي. وما لکم او تاسو له څه شوي دي الله تاکلوا دا چې تاسو نه خورئ مما د هغې ځناورونه ذکر اسم الله چې یاد کړل شوي د نوم د الله تعالی علیه په هغې باندې وقد فصل او حال دا دی چې په تفصیل سره بیان کړي دي الله تعالی لکم ستاسو دپاره ما هغه څیزونه حرم چې الله حرام کړي دي علیکم په تاسو باندې الا ما اضطررتم مگر هغه چې مجبور شئ تاسو الا مگر ما اضطررتم چې مجبور شئ تاسو الیه د هغې مردارې خوراک ته نو ټول سیزونه د الله په تفصیل سره بیان کړي دي چې دا حلال دي او دا حرام دي نو حلال خورئ او حرام مه خورئ د هغې نه ځان ساتئ. خو که بالفرض یو سړی داسې دی چې دته دومره تږی شو چې د تندې د وجې نه دله مرګ راځي او پاکې اوبه نشته دي شراب پراته دي یا یو سړی دومره اوږې شو چې د لوږې د وجې نه دله مرګ راځي دی مړ کېږي نو دی بیا د حرام سیز په دومره مقدار سره چې دی په صرف ژوندی پاتې شي خوړل د ده لپاره جایز دي. دغه حرام سیز شراب چې بل سیز نشته دی دغه په دومره مقدار سره چې صرف دی په ژوندی پاتې شي نو د ده لپاره بیا حرام سیز هم جایز ځکه دی مجبور دی دې ټایم کې کو دی دا شراب نسکي مړ کېږي او کو دی دا خنزیر دا غوښه یا د سپي دا غوښه نه خوري نو مړ کېږي. نو دغه ورله دی کې دوه خبرې دي یو دا چې د لذت لپاره نه وي د خوند په نیت به نه خوري صرف د ځان د بچ کولو په نیت به خوري. دویم دا په ډکه خېټه به نه خوري په مړه خېټه دومره به وخوري صرف ته به ژوندی پاتې شي. نو الا ما اضطررتم مگر هغه چې مجبور شئ تاسو الیه د هغې خوراک ته حرام خوراک ته نو هغه درته الله حلال کړی دی. وان کثیرا او بېشکه ډېر لیضلون ډېر د خلکونه وان کثیرا او بېشکه ډېر لیضلون ګمراه کول کوي باهوائهم په خپلو خواهشاتو باندې بغیر علم بغیر د دلیل نه بغیر د علم نه بغیر د تحقیق نه د خلک ګمراه کوي. دا کافران دا خبره کوي چې تاسو چې کوم څاروي الله مړ کړي نو هغه نه خورئ چې کوم تاسو مړ که نه خورئ دا دواړه الله مړه کړي دي خو په یو کې د الله چې کوم حکم دی هغه ژوندی شوی دی او په دې بل کې د الله چې کوم حکم دی هغه نه دی ژوندی شوی د دې وجې نه موږ ته مردار وایو. نو دا صرف دی د خپلو خواهشاتو نه بغیر دلیل ملیل ورسره نشته دی خو وړه کې چې کومه خبره راځي بس هغه دین جوړي او هغه د اعتراض دپاره د مسلمانانو کې د شبهاتو اچولو دپاره دا خبرې کوي. نو الله وی دا خلک ګمراهګي په خپلو خواهشاتو باندې او بغیر د علم نه یعنی بغیر دلیل بغیر د دلیل نه دلیل په سره د قرآن او سنت نه نشته دی. ان ربک بشک رب ستا هو اعلم ډیر پوهه دی هغه ډیر پوهه دی بالمعتدین په تجاوز کوونکو باندې چې د شریعت ته حدودونه تجاوز کوي. وذرو تاسو پرېږدئ ظاهر الاثم ظاهر ګناه و باطنه او باطن ګناه. نو ظاهر ګناه نه مرادو حرام خوړل دي
ظاهر ګناه نه مراد. او د باطن ګناه نه مراد دا دی چې دغه حرام حلال ګڼل دي، حرام حلال ګڼل دي. نو یو څیز حرام دی تا وخوړو په دې څوک کافر کېږي نه، صرف ګنهګاري کېږي. یو څیز حرام دی او تا قطعي طور حرام دی او تا دغه حرام څیز حلال وګڼو په دې سړی کافر کېږي. نو د دواړو ګناهونو نه الله وي تاسو د دواړو ګناهونه پرېږدئ. د دې حرام څیز حلال مه ګڼئ، دا هم پرېږدئ. زړه نه حرام هم مه ګڼئ، حلال مه ګڼئ د حرام څیزو. او دغه رنګ د حرام څیز خورئ هم په ظاهري اعضاو سره. وذرو تاسو پرېږدئ ظاهر الاسم ظاهر ګناه و باطنه و باطن ګناه. ان الذين بشکه هغه کسان یکسبون الاثم چې هغوی کوي ګناهونه ګناه سیجزون زر ده چې بدله به ورکړي شي دوی ته بما په سبب د هغه څه کانو یقترفون چې دوی کول. سیجزون زر ده چې سزا به ورکړي شي دوی ته بما د هغه څه کانو یقترفون چې دوی کوي. دوی چې کوم ګناهونه کوي د هغې سزا به ورته ورکول کېږي. ولا تأکلوا الله وي تاسو مه خورئ مما د هغې نه هی حلال زناورونه لم یذکر اسم الله چې نوی یاد کړی شوی نوم د الله تعالی علیه په هغې باندې، د الله نوم پې نه دی یاد کړی شوی، نو دغه بیا مه خورئ. وانه لفسق او بېشکه د دې خوراک دا ګناه دی، د دې خوراک دا ګناه دی، یعنې مرداره چې خورئ. وان الشیاطین او بېشکه شیطانان لیوحون خامخا وسوسه اچوي الی اولیائهم خپلو دوستانو ته څه دپاره لیجادلوکم دپاره دی چې دی جنګ وکړي تاسو سره، دی مجادله وکړي تاسو سره، دی جګړه او مناظره او مباحثه وکړي تاسو سره. دا شیطان دا خبرې ورته ور اچي چې کوم الله مړ کړي نو هغه حلال هغه چې کوم دی حرام ګڼئ او چې کوم تاسو مړ کړئ نو حلال ګڼئ. دا خبرې دي د شیطان اچي د څه دپاره چې دی مسلمانانو سره په دې خبرو باندې بحث مباحثه وکړي، جګړې ورسره وکړي، مسلمانان پې تنګ کړي. وان اطعتموهم که چېرې تاسو د هغوی خبره ومنئ، د دغې کافرانو د دغې شیطانانو خبره ومنئ، نو انکم لمشرکون نو خامخا به تاسو هم مشرکان یئ، بېشکه تاسو به خامخا بیا مشرکان یئ، د دوی په لار باندې به روان یئ. او من کان میتن آیا هغه څوک کانه چې وي میتن مړ فاحییناه بیا مونږ ژوندی کو هغه لره وجعلنا وګرځو مونږ له د هغه دپاره نورا رڼا د ایمان یمشي چې دی تګ وکړي دی روان شي به په هغې سره فی الناس په خلکو کې. نو دې نه مخکې آیاتونو کې د شیطان وسوسه اچول ملګرو ته ذکر شو، لیکن د شیطان په دغې وسوسه کې به څوک راځي؟ نو دې کې مسلمانان نشي راتللی، دې کې هغه خلک چې هغه الله په هدایت کړي دي هغه خلکو ته دې وسوسه نشي اچولی. دلته کې الله مثال ورکوي چې هغه کس میتن چې مړ وي فاحییناه او دغه مړ کس بیا مونږ ژوندی کو وجعلنا له نورا او مونږ دې ژوندي کس دپاره رڼا ورکړه د ایمان یمشي به نو دا ژوندی کس چې کوم دی دی په دې ایمان سره ګرځي په خلکو کې. کمن مثله آیا دې د هغه چا په شان کېدلی شي چې د هغه دا صفت وي فی الظلمات په تیارو کې وي لیس بخارج منها او نه وي دی وتونکي دغې تیارونه، یعنې دغه کس چې کوم سر رڼا د ایمان ده او دغه کس چې کوم په تیارو کې دی دا دواړه برابر کېدلی شي؟ هېڅ چېرې برابر نشي کېدلی. نو او من کان میتن هغه څوک چې مړ وي، دلته کې د مړ نه مراد کافر دی چې کافر وي. فاحییناه او مونږ ژوندي کو ده لره، نو دلته کې د ژوند نه مراد څه دی؟ چې دا سړی مړ وي میتن بالجهل والشرک، چې دا سړی مړ وي په جهل سره او په شرک سره او په کفر سره، په کفر سره دی مړ شي. فاحییناه بیا مونږ دې ژوندی کو بالعلم والایمان په علم او ایمان سره. نو د ژوندي نه مراد څه دی؟ چې دی ایمان راوړي، مسلمان هو، د هدایت لاره خو ورته وښودله. وجعلنا او مونږ وګرځو له د دې کس دپاره نورا رڼا د ایمان. میتن ورته ولې ووې؟ میتن مړې ورته ولې ووې؟ ځکه چې څومره مخلوق الله پیدا کړل د هر مخلوقو خپل خپل مقصد دی او هر قسم مخلوق ته کو نباتات دي، کو حیوانات دي، دغه رنګې چې کوم دي دا نور څیزونه الله پیدا کړي دي جمادات، دې ټولو ته الله حیات ورکړی دی، ژوند ورته الله ورکړی دی. قرآن مجید کې الله فرمایي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الله وی مونږ پیدا کړو د هر یو څیز مونږ پیدا کو ثم هدى بیا مو ورته هدایت وکړو. نو هدایت خو هغه چاته کېږي چې په هغې کې د حیات ماده موجوده وي.
نو هر یو سیز ته الله ژوند ورکړی دی. اگر چې په حیات کې بیا فرق دی، چاته کې د حیات قوت زیات دی، چا کې کم دی، خو ټول سیزونو ته الله ژوند ورکړی دی. نو هر هغه سیز چې دی خپله ډیوټي پوره کوي دی ژوندی دی، او چې دی خپله ډیوټي نه پوره کوي دی بیا مړ دی. ګوره اوبه دي، د اوبو ډیوټي څه ده؟ د دې کار څه دی؟ د اوبو کار دا دی چې دا تنده مړه کوي او دا خیرې لرې کړي. نو کمې اوبه چې نه خیرې لرې کړي نه تنده مړه کوي، دا اوبه بیا مړې دي، دا ژوندی نه دي. د اور کار څه دی؟ سوځول کول، تودول کول. اوس کوم اور چې سوځول نه کوي او تودول نه کوي، دا اور بیا ژوندی نه دی، دی مړ دی. دغه رنګې دا ونې بوټي په والو، ونه ده او دا میوه کوي، نو تر کومې چې دا میوه کوي دا ژوندی ده، او چې کله دا میوه پرېږدي وچه شي دا بیا مړه شي، ځکه دا خپله ډیوټي نه کوي. کوم بوټي چې ګل کوي نو دی چې تر کومې ګل کوي دی ژوندی دی، او چې د خپله ډیوټي پرېښوده بس دی مړ شو، ګل یې پرېښودو نو دی مړ شو. دقه شان انسان دی. نو انسان هم الله رب العزت ته یو ډیوټي ورکړې ده. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ليعرفون. الله فرمایي چې ما نه دي پیدا کړي انسانان او پیریان مگر د خپل عبادت لپاره، د خپل لیعرفون، لیعبدون په معنا د لیعرفون دی، په معنا یعرفون دی، یعنی د خپل معرفت لپاره ما دا انسانان او پیریان پیدا کړي دي، ما او پیژني زما عبادت وکړي. نو کم انسان چې خپل ډیوټي پوره کوي دی ژوندی دی، او کافر دی نه الله پیژني نه د الله عبادت کوي نو دی مړ دی. نو د دې وجې دی کافر ته مړي وي. او من کان میتن، آیا هغه څوک چې وي میتن مړ بالجهل والشرک، په جهل او شرک سره دی مړ شوی دی، فاحییناه بیا موږ ژوندی کو دلاره پس سره بالعلم والایمان، په علم او ایمان سره مو ژوندی کو، یعنی ایمان مو ورته ورکو، مسلمان مو کو. وجعلنا وګرځو موږ له دلره نورن رڼا د ایمان، د مسلمان کو د ایمان رڼا مو ورته ورکړه. نو یمشي د تکي، یمشي د ګرځي به په دې ایمان سره فی الناس په خلقو کې. حضرت قتاده رضی الله عنه وی چې د دینه مراد قرآن مجید دی، د نورن نه مراد څه دی؟ بعضی مفسرین وی د دینه مراد ایمان دی، رڼا د ایمان، نورن نه. او حضرت قتاده رضی الله عنه رحمت الله علیه فرمای چې د نورن نه مراد دا قرآن مجید دی. یمشي به فی الناس نه مراد عمل دی په قرآن باندې. رستو پسې وی یمشي به فی الناس، دی ګرځي په دې قرآن سره فی الناس په خلقو کې، یعنی دی په دې قرآن باندې عمل کوي او په خلقو کې ګرځي. او بعضی مفسرین وی چې د دینه یا تینا قرآن مراد دی او یا تینا دعوت د ایمان مراد دی. د نورن نه مراد څه دی؟ دعوت د ایمان، دعوت د ایمان چې د الله رب العزت رڼا ورکړل د ایمان. او یمشي به فی الناس، دغه ایمان په خلکو کې خوري، خلکو ته دغه ایمان دعوت ورکوي، خلکو دغه ایمان دعوت ورکوي. مفسرین فرمایي چې دا آیات دا په باره د حضرت حمزه رضی الله عنه او د ابو جهل کې نازل شوی. ابو جهل یو پیرا رسول الله صلی الله علیه وسلم په سر باندې اوخو، او یو روایت کې دی چې په لری باندې لری به ور اوغرزوي، په لری باندې اوښتو، یعنی لری به د پاسه ور اوغرزو، ګندګي به د پاسه ور اوغرزو. حضرت حمزه رضی الله عنه خکار لتلو چې کور تراغ خبر وته او شستا یتیم رو ابو جهل والد. نو حضرت حمزه رضی الله عنه تورا او ډال او غشل اند د کې نه خدل دغه ځان سره واغست لاړو، او څنګه ابو جهل ته ور ورسید ابو جهل باندې شروع وکړل په وهلو باندې خې وډا باو، او ورته ظالم ته زما یتیم رو والد هغه بدل درنه اخلم. نو ابو جهل ورته وی چې د ما د دیو جنوال دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ به وقفان جوړ کړیو، زمونږ بوتانو ته سپک ګوري بدرد ورته وی، مونږ به وقفان جوړ کړیو. نو حضرت حمزه رضی الله عنه فرمایل وستاسو نه نور به وقوف سو کی چې تاسو د بوتانو عبادت کوئ، تاسو ګټي په خپل لاس مو ګټي جوړی کړی دي دا عبادت کوئ، نو تاسو نه نور به وقوفان سو کی دا ټیک ته تاسو به وقوفان حساب. دغه ټیم کې حضرت حمزه رضی الله عنه مسلمان نه دی، دینه پس وته الله ایمان نصیب کو مسلمان شو. نو دغه باره کې الله رب العزت فرمایي، الله فرمایي چې او من کان میدن هغه څوک
چې وی مړ یعنی کافر وي فاحییناه بیا مونږ هغه ژوندي کو یعنی ایمان وته ورکو مسلمانی کو وجعلنا او وګرځو مونږ له د هغه د پاره نورن رڼا یمشي چې دی ګرځي به په دې رڼا باندې فناس په خلقو کې فناس په خلقو کې کمم مثله نو آیا دی د هغه چا په شان کېدلی شي په دې چې هغه په دې صفت وي چې فی الظلمات چې هغه په تیارو د کفر کې وي د کفر او د شرک کې وي یو سړی ته موږ په تیاره کې ورنا موتور کړه ایمان موتور کو مسلمان مو کو بل سړی په تیارو کې دی په کفر کې دی دا دواړه برابر کېدل شي فی الظلمات چې په تیارو د کفر کې وي لیس بخارج نوی وتون کې من هذا د تیارونه د تیارونه وتون کې نبی نو ابو جهل خو د تیارونه وتون کې نو کنه اگر چې دا د ابو جهل او د حضرت حمزه رضی الله په حق کې نازل شوی دی خو مصداق عام دی حکم عام دی هر چا د پاره دا آیات په کافر او مسلمان باندې پټ کیږي خالص بخارج چې نوی وتون کې من هذا د تیارونه په تیارو کې دی نو کذالک دغه رنګ زینا خسته کړی شوی دی للکافرین د کافرانو د پاره ما ها عملونه کانوا یعملون چې دوی کوي کافرانو په خپل عمل باندې خوشاله دي دی به شیطان خوشاله کړی دي ځکه چې دا دنیا دارالامتحان ده دا دارالعمل دا چې کوم دی دغه نه ده د عمل د نتیجې میدان نه دی امتحان دی دلته کې نو هر یو سړی په خپل عمل باندې شیطان خوشاله کړی دی وجعلنا او دیگر وګرځو له د لپاره نوران رڼا د ایمان يمشي چې دی ګرځي به په دې رڼا سره په الناس په خلقو کې نو د دې نه یو مسله دار وتله چې هر څومره تیاره زیاته وي خو چې کله رڼا راشي کنه نو دا رڼا د تیارې نه پشا کیږي بلکې تیاره د دې رڼا نه یری یو مسله دار وتله نو مسلمان بشرته د کافر کوم ډیر معمولی رڼا یې کنه خدا کس په خپل په تیاره باندې دي شي سره تیاره ختمي ډیر معمولی رڼا وي خو بیا دا رڼا د تیارې نه یریږي تیاره د رڼا نه یریږي مسلمان سره چې لږ غوندګي ایمانی کنه کافر به یریږي خدا نن چې کافر نه یریږي کنه مطلب دا چې ایمان ډیر زیات کمزور دی خپل ایمان سره یریږي چې لږ غوندګي رڼا لږ غوندګي تیاره سره ختمي کم سے کم د چا سره شرباتی وړه غوندې شرباتی ډیم شرباتی دې په خپل لار شي کولی شي دې په خپل تللی شي او دویمه مسله دې دا راووتله چې د ایمان سور مضبوطی دومره به د ایمان خلکو ته فایده رسي یو کس ایمان څومره مضبوطی د دې ایمان د وجه نه به الله نور خلکو ته هدایت نصیب کړي لکه اوس کوئی سو غواړي او کو نه غواړي خدا رانه ماته لګېدل ما ته هم پیدا راکړي یا دا بل اپ لګېدلې دي نو کوم ما د دې د پیدا کس کړی دی او کو نه دی کړی چې پیدا اخلم کو نه اخلم خدا بل په ما ته رڼا راکړي کو زه غواړم کو نه غواړم خو ما ته به دا بل په رڼا راکړي دک شان دی ایمان دی کو څوک د بل د ایمان نه پیدا اخلي او کو نه اخلي خو سنا څه پیدا به دی د کسانو ته ورکړي نو فائدہ دی ملاویږي او تیارت یریږي رڼا د چانه نه یریږي او من کان میتن هغه څوک چې وي مړ یعنی کافر وي فاحییناه بیا موږ هغه ژوندي کو وجعلنا او موږ وګرځو وجعلنا موږ ګرځولې دي له د هغه د پاره نورن رڼا د ایمان يمشي چې دی زی به په رڼا باندې فناس په خلقو کې کما مثله آیا د هغه چا په شان کېدلی شي چې هغه په دې صفت وي په کوم صفت فی الظلمات جهابت يرو د کفر کې وي ليس بخارج النبي دی وتنګي من هذا د تیرونه کذالک د غرنګي زوینه خستګړي شي وی د کافرین د کافرانو د پاره ما عملون كانوا يعملون جدوی کوي وكذلك او دغرنګي جعلنا منګر زولي دي في كل قريه په هر یو کلی کې اکابر مجرميها غټ خلق مجرمان د هغه دا لیم ګورو د پاره دي چې دوی چل ول وکي دی هلي جوړيږي فيها پدې کلی کې د حق خلاف لیکن نبی عليه الصلاه والسلام ته تسلی ده چې الله پیغمبر د مکه چې کوم مشرکین دي د مکه چې کوم غټ غټ خلق دي استا خلاف دي نو په دې باندې مخه پکېږه دا په هر دور کې چې کوم غټ خلګي اکثر دي د پیغمبر مخالفت کوي او چې کله مخالفت کوي نو دی تخپت وي خودی بیا خلق نه کوي یعنی موسی علیه السلام چې کله
خپل معجزې ښکارا کړې فرعون ته. نو فرعون د خپته وا چې د موسی علیه السلام په حق پیغمبر دی. خو فرعون خلکو ته سوي وی دا غټ جادوګر دی او دې در په دې چل ول باندې دا بادشاہي د اقتدار اخلي د اقتدار د غل. نو الله نبی علیه السلام ته دې کې تسلی ورکوي چې ستا کم غټ خلک ابو لهب او ابو جهل کم د مکې سرداران دي ستا دشمنان دي نو خیر ته په دې خپکیږم. په هر دور کې د هر کلی غټ غټ خلک چې وي اکثر دی مخالفت د دیندارو کوي. وکذالک د غرنګ جعلنا منګرزول دي فی کل قريه په هر کلی کې اکابر مجرمیها غټ خلق مجرمان د هغه غټ خلقو د مجرمان د هغه یعنی مجرمان د دغه کلی مو غټ غټ خلق ګرځول ها ضمیر د قريه ته چې کوم دی راجع دی. اکابر غټ خلق مجرمیها مجرمان د هغه یعنی مجرمان د دغه کلی مجرمان مګرځول دي د سره بارا لیم ګورو د پاره دی چې دوی چل ولګي باندې جوړي کی هلي جوړي کی فيها په دې کلی کې د حق خلاف هلي جوړي کی وما يمكرون او دوی هلي نه جوړي دي چل ول نه کی الا بانفسهم مگر خپل ځانونو سره چل ولګي وما يشعرون او دوی نه پوهیږي چل ولګي د هیڅ سره نه کی ځان سره. او من کان میتن هغه څوک چې وي مړ یعنی کافر فاحییناه بیا موږ ژوندي کو هغه لره په علم او ایمان سره وجعلنا وګرځو موږ له د هغه دپاره وګرځو موږ له د هغه دپاره نورن رڼا د ایمان یمشي چې دی تک کی به په دې رڼا د ایمان سره فی الناس په خلکو کې کمم مثله آیا دی د هغه چا په شان کېدلی شي چې دغه دا صفت وي کم صفت وي دا صفت وي فی الظلمات چې په تیارو کې وي د کفر او د شرک لیس بخارج نبي دی وتونکي من هذا د تیارو د کفر او د شرک نه کذالک دغه رنګې زوین ښایسته کړي شوي دي للکافرین د کافرانو دپاره ما ها عملونه کانوا یعملون چې دوی کوي. وکذالک او دغه رنګ جعلنا من ګرځولي دي فی کل قريه د هر یو کلی اکابر غټ خلق مجرمیها مجرمان د دې کلی یعنی غټ غټ مجرمان مو ګرځولي لیم ګورو د پاره دی چې دی چلولو کی دی هلی جوړی کی فيها بدی کلی کی د حق خلاف وما يمكرون او دوی هلی نه جوړي الا بانفسهم دی چلول نگی الا بانفسهم مگر خپل ځانونو سره چلول کی وما يشعرون وبدي هم نه پویږي چې دا موږ د خپل ځان سره چلول کو. سبحان الله بحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.